بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو، زه سهیل باچا یم او راسره نن میلمه انجینر شرافت علي دی چې په آزاد حیثیت په د تحصیل بریکوټ د میئرشپ دپاره چې دی الیکشن کوي. بریکوټ چې مجموعي خپل یو تاریخ هم لري او د سوات، بونیر او دیر ګیټوی هم ده. دلته کې 1,80,000 آبادي چې ده اوس هم د بنیادي سهولیاتو نه محرومه دي. بلدیات چې دي هغه څومره ضروري دي او د لارې کوڅې دغه سسته انصاف چې دی په دې کې بلدیات سر لوبولی شي، هغه به موږ اورو د انجینر شرافت نه. تاسو ته جي هرکلی وایو په خپل پروګرام کې. السلام علیکم. اول خو ستاسو سهیل باچا او ستاسو د ټیم ډېره مننه چې تاسو ماله وخت راکړو او کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. آباد اوسئ. انجینر صاحب، که موږ وګورو سیاست خلک د یو څو مقصدونو دپاره کوي او دغه د پاکستان تاریخ هم دی. څوک بزنسمینان یې انویسټمنټ وکړي، څوک چې دی ټیکهداران یې هغه انویسټمنټ وکړي او دغه الیکشن چې دی لړاو کړي. بلدیات چې دی هغه د لارې کوڅې د سسته انصاف د خپل ویلیج خپل تحصیل چې دی هغه ډیولپ کول او د هغې نه انکم راویستل. تاسو یې په څه مقصد کوئ؟ د هر انسان یو ارمانی، یو خوبي او زما دا یو ارمان دی چې الله ماله یو داسې موقع راکړي چې زه په د خپل تحصیل او د خپل ویلیج کونسله دا ګلو ګلزار کړمه. دې کې چې کومې مسلې دي چې هغه مسلې ما ته معلومې دي، تاسو ته معلومې دي، تاسو هم د میډیا کوم چې زموږ وروڼه دي هغه ګرځي را ګرځي، هر ځای ته ځي، سترګې کولاوې لري. نو د دغې کم چې دلته کم مشکلات دي د هغې مشکلاتو د حل کولو لپاره د میدان ته راوتی یم. انجینر شرافت چې په خپل د بلډینګ او د انجینرۍ په کار کې یو لوی مهارت لري، د خلکو کورونه ښکلي کول، هغه په لاین سیده کول، د هغه د سیاست سره سویمه ده که نه ستاسو چې د شوق و د بچپن نه یا ستاسو ذهن له تحریک انصاف کې چې کله تاسو وایي دغه شوق یو په دوه شو، وجه څه ده؟ د 96 پورې خو زه د NP سره زما تعلق و او خپل وخت کې د کالج سینیئر نایب صدر وم PSF. بیا چې په 96 کې خان صاحب راووتو نو د خان صاحب سره هغه مینه او هغه یو تمه چې وه هغه چې کومه ناره وهله نو د هغې نارې په وجه باندې په تحصیل بریکوټ کې خاص کر تاسو ته پته ده چې دلته ښه یو غټ دفتر و او تحصیل صدر پاتې شوم، د PK بازي صدر هم پاتې شوم. خو بیا څه داسې خبرې راغلې چې د هغې په وجه باندې په 19 اګست 2016 دلته یو غټ پریس کانفرنس و، هغه ما موفلر لرې کړو. او کله چې ما هغه موفلر لرې کوو نو هم ما د خپلو ملګرو ته دا وویل چې یاره چېرته ستاسو دا تمه چې دی به بلې پارټۍ ته لاړ شي نو دا به غلطه وي. او زه لا د هغه وخت له د وسه پورې 2016 له 2021 ته 15 کاله وشول په آزاد حیثیت باندې زما هغه سیاسي هلې ځلې چې دي. انجینر صاحب، د پاکستان تاریخ هم دا دی چې کوم خلک په سیاست کې لږ اپ ډاون یا هغه بل ته پته لګي چې هغه د مخکې روان دی، هغه چې دی بیا لابینګ کېږي، راتاوهلو کوشش کېږي. دغه حادثات ستاسو سره هم راغلي دي. خو دا راته ووایه چې په آزاد حیثیت چې انجینر شرافت علي ځان له خپله یو اداره چلوي، بیا په دغه کې به ډېر زیات انویسټمنټ کېږي، دغې له به ډېر زیاته رشته داري پکار وي، دغې له به ډېر زیات چې د سپورټ پکار وي. دلته تحریک انصاف یو مضبوط حکومت دی په دې صوبه کې او بیا تاسو ګورئ چې روزانه نوي نوي پراجکټونه لانچ کېږي. دا د بریکوټ چې دی د هغې حسن دوباله کېږي، بیوټیفیکیشن پراجکټ چې دی په هغې کې یوه لویه منصوبه ده. نو په څه حیثیت به تاسو ووټ غواړئ، څه به پبلک ته به تاسو څه وایئ؟ سهیل صاحب، زه به درته یو لنډ مثال درکړم. یو کس چې خیراتي او په تنې کپړې نه وي او په خېټه موړ نه وي، هغه به بیوټي پارلر ته لاړ شي، میک اپ به وکړي، یقینا ته سخت جواب به نه کړي که نه. مونږ IMF له ورلډ بینک له خیرات غواړو او په کومو شرایطو غواړو هغه شرایط ستاسو د مخې دي. سټیټ بینک مونږ هغو ته په حواله کوو بس. او زه هر یو MPA له 17-18 کروڑ روپۍ د بیوټیفیکیشن دپاره ورکوم او بیوټیفیکیشن دې سه په پخو لارو باندې ټپټایل لګول دي، په دیوالونو باندې رنګ و روغن کول دي.
کرب ټایل په دې روډ په غاړه باندې دوه سایډ ته لګي چې هغه یو سایډ به په دغه کې پټیږي فلم کې به پټیږي هغه فوټپات ورته ویل ٹھیک شو فوټپات خو صرف فرنٹ ته کرب ټایل لګي کنه دوه سایډ ته شاته خو نه لګي شاته الریډي یو دیوالي انجینر صاحب مخکې چې به موږ د اخبار صحافت کوو نو خبر به زن سره نه نو موږ ولیکل چې یاره لارې کوڅې ټوټ پوټ کا شکار او دغه خبرونه اوس به ریپورټ ډېر ښکلی شو لارې رنګینې شوې نو تاسو دا ولې نه اپریشیټ کوئ ولې چې دا ستاسو هغه همدردي خو اوس هم د تحریک انصاف یا د عمران خان د لیوله په اورېده نو ستاسو کلی ښکلی شو نو په کار دا نه ده چې یاره دې ته تاسو لږ پخه نظر وګورئ که کلی ښکلی شو خو خلک په ګېډه موړ نه یا په تن باندې کپړې نه وي زه په هغه خپلوالي څه کوم महंगाई ته وګوره महंगाई کم حد ته ورسېده زه هر ایم پی له 18-20 کروڑ روپۍ د بیوټیفیکیشن لپاره ورکوم نو زه ریلیف ولې نه پیدا کوم زه دا ارزاني دا ګراني چې دا په ارزاني کې ولې نه بدلو ټیک ده دا خو د مړې خېټې خبرې دي بیوټیفیکیشن چې دی دا د مړې خېټې خبرې دي زموږ لا خېټه نه ده مړه انجینر صاحب تېره ورځ یو سوشل میډیا باندې چې دی په هغې کې ستاسو نوم هم شامل و چې په دې تحریک انصاف کانډیډیټ هم دوه شامل ول ورسره د نورو سیاسي پارټو هم شامل و نو کله چې ما فکر وکړو نو اوس هم تحریک انصاف هغه کانډیډیټ په ټاپ و ستاسو دومره فکر نه و نو بیا که پبلک خفه وی یا دوی په ګرانۍ پریشانه وی نو اوس هم ماته د بلدیاتو دا کم دغه چې روان دی نو د هغوی اوس هم سپورټ ډېر سوی دی ما خو مخکې هم څو کړې دا خبره کړې چې 8 کاله حکومت هغه وکړو هغه کارونه به کړي کلاس 4 نوکریانې به ورکړي بجلی ګیس به کړی ټیک شو دا خو د عوام چې دی دا حکومت تا ته به مجبورې دا سهولتونه به تاله درکوي خو کارونه به خو څه ناسه کړي په 8 کاله کې که نه نو شته ووټ بینک د هغو شته نو دا نه وایي چې ووټ بینک نشته او څنګه چې تاسو د سوشل میډیا د پورټ دا خبره کوئ نو په دې باندې خيار او پوهه کس چې ډېر کمنټس نه لیکي دا هغه د زموږ یو علاقه ده د لارې کوڅې او د خپلولۍ او د دوستانې یو علاقه ده خپل د یو بل سره رشتې دي یو بل موږ پیژنو نو فرض کړه زه ستا په کې کمنټ وکړم نو هغه به د سکرین شاټ والی بیا هغه ته مخامخ ښیي چې یاره تا په فلاني دپاره کمنټس کړي ول په دې وجه خلک خدای مقدر کړه او د تحصیل میر منتخب شوی نو لاولنی کار به دی چې دغه ټپ ټایل به راچوتوی لاندې به سیمنټ ګورئ چې یاره دا په خلار شوي که نه نور څه ذهن به ترقیاتي یا د تحصیل ډیولپ یا تاسو به ذاتیات طرف ته ځئ کولی ذاتیات طرف ته خو نه زه مخکې تللی یم او نه به آینده ځم انشاءالله دا زموږ ټول زموږ رونه دي زموږ خپلوي ده ټوله په تحصیل کې او اصلي خبر دا ده چې زموږ به کوشش کوو چې په دې تحصیل کې یو داسې سیسټم راولو چې اوس دغه د ډي آر سي ده په ډي آر سي په وجه باندې تاسو ګورئ ډېر کسان د عدالت له خلاص شول عدالت ته خلک نه ځي وسلي په هغه په دهلیز باندې د هغه مسلې حل شي په دې تحصیل کې حل کېږي ټیک په تحصیل کې به دغه ډي آر سي به راکړي موږ به داسې د ټولو دا کوم چې د قومي جرګه شوه یا کوم چې د تحصیل نور مشران شول یو مشترکه یو لایحه عمل به جوړو او په هغې لایحه عمل باندې به انشاءالله موږ د خپل تحصیل مخې ته بوځو او په ترقۍ به لاره انجینر صاحب اوس هم ډېر خلک چې دی په تحصیلي به ریکورډ بلکې په پوره سواد کې او په دې 1,80,000 کم آبادي چې ده په دې کې په دې نه دي پوه چې یاره د 16 جنوري چې ده د دې الیکشن به مخکې وروسته شي یا چې کم میر نو نوې خبره چې دا اوس تاسو سره ما ډسکس کړه نو تاسو په هغې باندې چې وایي نایب ناظم چې دی هغه به هم دغه میر منتخب کوي چې هغه به هاوس سپیکر وي نو په دې سره لږ خپل خیالات شریک کړئ چې پبلک خبر شي ګورئ زه د خپل تحصیل په حواله تاسو سره دا خبره کوم نو په تحصیل کې 17 ویلیج کونسل دي نو 17 چیرمنان به سلیکټ کیږي په هر ویلیج کونسل کې 3 جنرال چې دي هغه سلیکټ کیږي چې د ټولو زیات فوټ هغه هغه چیرمن وي او دې به سره د تحصیل ممبر هم بیا په دې 17 ویلیج کونسلو کې په یوت کې چې چا د ټولو زیات ووټ اخیستی هغه د تحصیل ممبر وي دغه شان په خواتین کې چې چا د ټولو زیات ووټ اخیستی هغه د تحصیل ممبر وي په اقلیت کې او په لیبر کیسان کې 21 کسان به راځي ټوټل 21 کسان به راځي بیا میر به د ټول تحصیل له ووټ اخلي او کله چې میر منتخب شو نو هغه په خپله خوښه باندې سپیکر یا نایب ناظم یا نایب میر ورته وایي هغه دغه انتخاب هغه په خپل سواب دي باندې د دې لپاره هم ډېر خلک لابینګ کوي چې یاره د میر سره زه خپل ریلیشن د اوس نه ټیک وساتم او د ووټ جاینټ چې دی نو موږ کار وکړو
چې بیا ما نه داسې څه ګډ جوړ تاسو شوي؟ دا خو لا د شیډول اعلان نه دی شوی. اول خو دغه اوازه وه چې په 21 جنوري باندې کېدای شي انتخابات دلته وشي. دا کم 18 اضلاع چې پاتې دي په 17 اضلاع باندې خو آلریډي په 19 دسمبر باندې انتخابات دي. خو تاسو وګورئ زونګه دا کم چې غریزي علاقې دي دلته واوري، دلته بارانونه، دلته بیا د ټول غټه خبر ده چې دا خوازخیل له بره تاسو وګورئ مدین کالام یا اتروډ یا د نور علاقې چې دي په دې کې 25-30% آبادي چې دا هغه کې پټي مایګریټ کېږي میدانو علاقو ته راځي چې هغه هلته یې نو ووټینګ به څنګه کېږي. زما څومره خیال دی چې حکومت په دې باندې سوچ کړی دی او کېدای شي دا مارچ ته ووایي. انجینر صاحب دا راته ووایه چې په سکرین موجود یې دا وخت به پښتانه چې دي هغه تعداد باندې تاسو ګورئ، ستاسو چې دی لایک کوي هم داسې نه ده چې یاره ټول خلک چې دی یو طرف ته دي یا د یو سیاسي پارټۍ، هر صرف خپله یو نظریه ده. دا وخت تاسو څه لرئ چې د تحصیلي بریکوټ چې دی هغې له څه پکار دي هغه وشو به د موجوده حکومت یا دلته چې کوم د دې نه مخکې سیټ اپ و هغوی د تحصیلي بریکوټ دغه کم ترقي چې دی له پکار و هغې پوره کړي؟ سهیل باچا صاحب تاسو وګورئ زموږ د سیند یو ښکلوه ډېر ښکلی سیند به و، ډبونه به پکې ول. څومره د لانډاکي له واله ده دغه پول زموږ سیند تباه شو. د څه دپاره؟ کرش مافیا ده، کرش دپاره. ګوره په سیند کې کرش پلانټ هغه ځای کې لګي چې کوم ځای کې غرونه نه وي. دلته زما سره بلاشي غرونه دي، زه په خپل سیند ولې تباه کوم؟ الله موقع راکړو نو انشاءالله په دې باندې به کار کوو. او سره د هغې میان او کم چې دغه ټول د سیند زونګونه ختم شول. دویمه خبره تاسو وګورئ زونګه غرونه چې دي، زونګه غرونه چې دي دا د نختر، د اچر، د غوز، د توت، د چینار دپاره رخ شوي دي. داسې ده چې که نه دوی پې لاچي ولګوو بلکل او بیې ختمې کړې. د لاچي په وجه باندې کمې چینې چې وې، کمې چشمې چې وې، کمې چې هغه د خونونه چې بهېدل هغه لاړل وچ شول. الله موقع راکړه انشاءالله دا غرونه به همغه دوباره آبادوو. کم از کم دا چینې به خو روانې شي که نه. انجینر صاحب که لږ داسې په ګراونډ باندې یو قابل میر چې دی هغه دلته راشي او د تحصیلي بریکوټ کې منتخب شي او د هغه ذهن چې دی هغه په دې چې یاره زه ترقي ورکړم او دغه کم پیسې چې زما لګېدلي دي دا ما د الله رضا لپاره ګټه ونه کړم په ټیکو کې انوالو نه شم. نو دلته یو ډېر لوی ثقافت پروت دی، دلته یو ټوریزم پروت دی. نو ستاسو څه خیال دی چې په دې باندې کار کېدی شي؟ تاسو 8 کاله د دې حکومت وشول، زما سواد د ثقافت له ډک ایریا لري، زیبونه لري، پوینټس دي، که هغه ګومتونو په شکل کې ده، که هغه د بازیره په شکل کې ده، که هغه د محمود غزنوي د جومات په شکل کې ده. عثمانیت دور چې کوم په دې 8 کاله کې صرف او صرف دې حکومت څه وکړل؟ په روډي بورډونه ولګول چې سټوپه په فلاني ځای کې ده، سټوپه فلاني ځای کې ده او په دې باندې څونه پیسې به لګېدلي. خو هغه سټوپې ته رسایي چې د هغه نشته، روډونه نشته، پارکونه نشته، لایټینګ سیسټم پکې نشته که نه. نو دا زه دا وایم چې زموږ چې څونه دلې دي په دې کې په ډېر په اسانه باندې بندونه والي کېږي او واړه واړه سمال ډیمونه 350 ډیمونه خبره نه کوم یعنې سمال ډیمونه په دې کې جوړېدی شي. د هغې سره به سیاحت ته فروغ وشي. هغې سره یو منټ د هغې سره به ستا د کویانو د واټر ټیبل چې دی دا به رایز شي نه په ډېر لږو پیسو باندې. خو افسوس انجینر صاحب کله چې محلې ته یا ګیدرینګ له د شپې هم ګرځئ، کوم ځای کریم بوټ یو ځای کې بل ګیم لا چې دی نو ځای شپې اوږدې دي، جمعې د حلواګانې پخوئ، مو د ممپلونه خوړلی، خلک څه وایي د دې ګرانۍ د دې حالاتو د دې څه خیالات کوي؟ جنرالي راته ووایه د یو سیاسي پارټۍ د بدنامولو دپاره هم نه د حکومت د خلکو اوپینین څه دی؟ د مهنګایۍ په حواله خو به زه دا وایم چې مهنګایي خو ټیک ده، په دې کې څه شک نشي چې په ټوله دنیا کې ده. خو د نور حکومتونو چې دي نو هغه سهولتونه ورکوي. ما ته څه سهولت دی، زما عوام ته څه سهولت دی. اوس تاسو وګورئ چې په دې کرونا په دې وبا کې حکومت 1200 ارب روپۍ منظوري کړي وي.
بیا په دې کې 140 ارب روپۍ د مزدور دپاره هو راوتي دي. آیا په بالکل کې ته ماته داسې یو کس کولی شي چې هغه ته 1000 روپۍ میلاو شوي په دغه قیمت کې؟ زه دا وایم چې احساس پروګرام دی، اول بېنظیر انکم سپورټ پروګرام و، بیا نوم بدل شو احساس شو، 3 میاشتې بعد 6000 روپۍ ورکوي، 2000 روپۍ میاشت ورکوي. ټیک شوه؟ یعنې 166 روپۍ ورځ هغه له ورکوي. اوس یو کس په کور کې 15 ماشومانان دي یا یې ښځه د 6 کسان دي، په 66 روپو به هغه څه کوي؟ خو هلته $1 ارب سالانه د هغې دغه د بجټ دی، او دغه پیسې چې کله زنانه والي نو هغه پې لاړ شي بازار ته او ځان یې پې شاپینګ وکړي، په لین کې ولاړې شرمېږي. مهنګایي ډېره زیاته ده، که هغه غریبه طبقه ده اتې هم متاثره ده، که هغه کاروباري طبقه ده. کاروباري کس چې یو شی خرڅ کړي، تاسو یقین کوئ په هغه پیسو باندې هغه شی دوباره نشي اخیستی، د جیب نه پکې پیسې دي نو هله به هغه شی دي. دې حده پورې مهنګایي شوه. ایران بلونه چې دي کوم د بجلۍ هغه هم په هغې کې ټیکسس چې دي شامل شول. زه تا ته دا خبره کومه، زما صوبه خیبر پښتونخوا د ټولو زیاته بجلي جوړوي. زما صوبه د ګیس وافر مقدار باندې مرکز له ورکوي، تیل ورکوي. خو زما صوبې ته دې څه سهولت دی؟ یعنې هغه بجلي چې هغه په څه کم 1 روپۍ یونټ موږ ورکوو، د هغې باندې خرچه ده، او هغه ماته په 18 او په 20 او په 22 بیا واپس لګي. دا یو ظلم دی، او دا ظلم به خلک د کومو پورې برداشت کوي؟ کله چې د عوامو ذهنونه بني نو دا ظلم به برداشت کوي. درنګ جهان مننه. زما سره ناست انجینر شرافت علي و چې په آزاد حیثیت باندې تحصیلي بریکوټ چې 1,80,000 آبادي لري، یو لوی ثقافت لري، د 3 ډسټرکونو سره خپل چې دی باونډري لري. د دې د میر دپاره چې دی دوی به الیکشن لړوي، او دلته کې حکومت د تحریک انصاف دی، هغوی به هم خپل لابینګ کوي، ولې چې حکومت دا غواړي چې زمونږ بدنامي ونه شي. نو د دې دپاره به هم هغوی یو ډېر لوی پلان چې دی هغه یې د مخکې نه جوړ کړی هم دی، او دلته به مختلف پلانینګز چې دي هغه نور جوړېږي. الیکشن چې دی هغه به د لارې کوڅې وي، د بلدیاتو به وي، د غریب عوام د سسته انصاف دپاره به وي. خو دغه ولس له هم پکار دی چې ځان لا داسې خلک منتخب کړي چې هغه د دوی سبا په کار راشي، ولې چې دا د یو کلي خلک دی، یو بل خلک پېژني. او تحصیلي بریکوټ چې دی همیشه پسمانده پاتې شوی دی، دې ته ترقۍ د دې د سوکالۍ دپاره هېچ چا کردار نه دی لوبولی. ما صاحب بچه لره که اجازت ته الله په امان.